یمه پښتون د پښتنو سره ځم، یمه پښتون د پښتنو سره ځم، تل به په لار د میړنو سره ځم. وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. زما ګران مشر محترم اساتذه کرام او زما د ژوند خوږو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن په یو داسې موضوع خبرې کول غواړم چې د هر پښتون د ویاړ کلمه ده، او هغه ده د پاکستان په پرمختګ کې د پښتنو قرباني او د هغې رول. محترم حاضرینو، پښتون هغه څوک دی چې د وطن د خاورې د ساتنې لپاره د خپلې وینې هر قطره قربان کړې ده. د پاکستان پر وجود توره شپه راغلې ده، نو هر وخت پښتون لکه د ستوري په شان ځلېدلی دی. یا به د خپله ککرې کړم په تا دوه توګړې، یا به د خپله ککرې کړم په تا دوه توګړې، یا به په تا باندې تسلي کړم پښتون وګړې. محترم حاضرینو، دا خاوره د پښتنو د زړونو په وینو سره رنګینه شوې ده. د وطن د هر غره په څوکه د پښتون میړانه ښکاري، او د هر سیند په چاپو کې د پښتنو د خولو څاڅکي ځلیږي. که نن پاکستان د نړۍ په نقشه کې د پرمختګ خوبونه ویني، نو پکې د پښتنو د قربانېدو او د خدمتونو لویه برخه شامل ده. پښتون د دې وطن زړه دی، او تر هغه وخته چې پښتون ژوندی وي، پاکستان به تل آباد او روښانه وي. پاتې به نه راځو که خبره د سرونو راغله، پاتې به نه راځو که خبره د سرونو راغله. د وطن شمې وایه څومره پتنګان پکار دي. پښتون تل د وطن د بقا لپاره قرباني ورکړي دي. اوس زمونږه دا ګډه غوښتنه ده، لکه څنګه چې د ملک نورو قومونو ته پرمختګ اسانتیا ورکړل شوي دي، همدغه مساوي حق، همدغه خپل حق د پښتنو ته هم ورکړل شي. ځکه چې د پاکستان په پرمختګ کې د پښتنو غونډه هیڅکله د سترګو نه شي پټېدلی. پښتون زنده باد، وسلام.